چې د سحر اذان شروع وي نو د خوراک څښاک اجازت شته که نه؟ اوبه پکې سړی څښلی شي که نه شي څښلی؟ آیا په دغه ټیم کې کم سړی اوبه وڅښي دا روژې ټیک ده او که نه روژه خرابه ده؟ ګوره دا مسله یاد ساتئ، دی کې زموږ اکثر خلک په غلط فهمۍ کې پراته دي. اکثر بعضې پخوانو مشرانو کې دا عادتونه د پخوا نه پاتې دي، یا بعضې مشرانو زنانو کې یا بعضې مشرانو سړو کې، او بیا دا چونکې د نسل نه نسل ته منتقل کېږي نو پخوا نه دغسې بعضې خبرې په دې نسل کې را روانې دي چې د اذان به شروع نو مطلب هغوی به اوبه څښلې. نو پخوا خو چونکې د ټایمونو پته نه لګېدله که نه، خو نن سبا خو ټوله نقشه ده او په موبایلو کې صحیح ټایمونه دي، نو اذانونه چې کوم دي دا په فکس او په صحیح ټایم باندې کېږي. نو ګوره په صحیح ټایم باندې اذان شروع دی او ته په هغه ټیم کې اوبه څښې نو دا روژه ستا اونه شوله. ګورئ دا روژه دې اونه شوله، دا به رسې تر ماښامه پورې او د دې قضا په تا باندې لازم ده چې رمضان المبارک میاشت تېره شي د دې روژې قضا به راګرځې، دا په تا لازم ده. دې کې اکثر خلک بې احتیاطي کوي. دلته به مولا اذان شروع کړی، دا اذان چې دی نو دا اعلان للصلات دی، دا د مانځه دپاره دی، دا د روژې دپاره خو نه دی. دا د مانځه د روژه خو به ته په صبح صادق باندې چې کوم دی بندې او په غروب باندې به ماتې. نو دا اذان چې کم دی نو دا خو اعلان للصلات دی، خو مانځه دپاره. نور خو چې کم دی تا ته اکثر اعلان وشي چې وروره روژه بنده کوي 15 منټه پاتې دي، مطلب اذان ته تاسو اوبه موبه وڅښئ، ټیک شوله؟ نو ته به هغې نه مخکې اوبه موبه وڅښې او روژه به بنده کړې. خو لکه داسې خو به نه کړې چې ته اوس هلته اذان شروع شو، اذان په ټایم باندې شروع دی او ته لګې اوبه څښې، نو چې په دې ټایم کې ته اوبه څښې نو ګورې دا روژه ستا اونه شوله، دا روژه ستا اونه شوله، دا به ټوله ورځ نیسي او د دې قضا چې کومه ده نو هغه به د رمضان المبارک نه پس راګرځې. نو دې مسله باندې ګوره ځان ښه پوهه کوي. زموږ اکثر خلک په دې کې بې احتیاطي کوي، د اکثر پې د پېشمني ناوخته شوي او ټایم لږ پاتې، لکه زر زر اوبه وڅښه او خوراک وکړه او شا به اذان شروع دی. نو ولې د ماښام چې اذان شروع وي لا ختم شوی نه وي نو ته صبر کې چې ورګه لا ختم نه دی وروسته به روژه ماته کړم. هلته خو د لومبي الله اکبر سره بس په خوراک باندې ورځي، او دلته چې څنګه اذان شروع شي ورګه اذان لا ختم نه دی نو خوراک هم کولی شي او څښاک هم کولی شي. نو په دې مسله کې ګوره احتیاط کوئ دې خلکو باندې. که چا داسې کړي وي که نه نو ګورې دا روجې پې باندې پاتې دي، دا روجې دې را وګرځئ، او که څوک داسې کوي نو د دې نه پس دې د دې نه قلار شي. لہذا اکثر پښتانه ګورې داسې په دې مسله کې اخته دي، لہذا دا مسله تاسو په خپله هم واورئ، زده کوئ او دا مخکې ورسوئ چې ټول پښتانه په دې مسله باندې خبر شي چې کوم خلک په دې کې بې احتیاطي کوي چې د دې بې احتیاطۍ نه ځان وساتي. وصلی الله علی النبي.